الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم مسامعینو، د مور او پلار په انسان باندې ډیر زیات حق دی چې انسان د خپل مور او پلار ډیر قدر وکړي، د هغې عزت وکړي، د هغې احترام وکړي، د هغه خبره ومني او د هغې د بې ادبۍ نه ځان وساتي. د دې متعلق زه تاسو ته یو واقع بیانوم. د عوام بن حوشب رحمت الله تعالی علیه هغه فرمایي، وایي په یو موقع باندې زه داسې د یو قافلې سره لاړم چې د قافلې سره لاړم، یو ځای ته ورسېدم. د مازدیګر د مازه نه پس ټیم و، یو قبر داسې کولاو شو، د هغې نه یو کس داسې راووتلو او هغه کس لاندې شکل انسان دی او پاسه شکل یې د خر دی. داسې د خر په شان اوازونه وکړه او بیا واپس چې کوم دی په قبر کې وردننه شو. موږ تعجب وکړو، حیران هم شو، تپوس یې وکړو دا څه معامله ده؟ نو موږ ته دا ویلی شو په جواب کې چې دا انسان شرابي و. مور به ورته ویل چې بچیه شراب مه څښه، دا ګناه مه کوه، غلط کار مه کوه. دې بچي به خپل مور ته په جواب کې ویل د خر په شان څه بکبکتي شروع کړلې. غلی شه، خپل کار به کوم، شراب به څښم، ګناه به کوم، ما ته څه مه وایه. نو چې کله وفات شو، د مازدیګر نه پس په دغه ټایم کې دفن شوی دی او هر ورځ چې کوم دی د مازدیګر نه پس په دغه ټایم کې د قبر نه راوځي او دغه شکل یې چې کوم دی پاسه د خر دی، ولاندې انسان دی او د خر په شان چغې څه ووایي، بیا واپس په دې قبر کې وردننه شي. نو محترمو، د مور هغه نافرماني او د مور هغه بې ادبي د هغې انجام دته الله پاک ورکو، سزا یې ورته ورکړه، خلکو دپاره یو عبرت او نشانه وګرځوله. نو محترمو، د خپل مور پلار د والدینو قدر پکار دی، د هغې د بې ادبۍ او د بې عزتۍ نه ځان ساتل پکار دی. الله رب عزت دی دا زموږ د ټولو چې کوم د مسلمانانو د والدینو قدر زموږ په زړونو کې پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.